نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د هغه ډیرو فضایلونه دا شفاعت چې دی شفاعت د نبی علیہ السلام دا د حضور مبارک هغه ټول کمال نه دی هغه ټول کمال بلکې د حضور مبارک په هغه لکاو کروڑاو ارباو کمالاتو کې یو کمال دی یو کمال یا شفاعت کبرام دی د حضور مبارک او دا زمونږه اهل سنت و جماع عقیده ده دا مو عقیده ده ځکه دا د حضور مبارک د خلی بیان دی او دا د صحابه عقیده ده دا زمونږ عقیده ده چې په ورځ د قیامت باندې با په هغه سخت ورځ کې حضور علیہ السلام مبارک د خپل د امت چې کوم ګناهګاران دي د هغوی شفاعت بکا او د حضور مبارک په شفاعت باندې به ان شاء الله زبونګ استاسو جنت لزو دا قرآن نم ثابت دي او دا صحیح احادیث و مبارکو نم ثابت دي ګوره صاحبانو د آیات لره د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه بعد د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په امت کې د ټولو صحابو په نیز بهتر د ټولو صحابو په نیز بهتر د ټول اهل بیت علیهم السلام په نیز بهتر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام حضور مبارک نه پس د مبارک نه رونیسا تر اخیر صحابی پوره بیا د اخیر صحابی نه بعد تابعی چې صحابی سره ملاقات شوی د اغه نه رونیسا تر اخیر تابعی پوره بیا د تابعی نه بعد تبع تابعی چې تابعی سره ملاقات شوی په ایمان باندې د تبع تابعین رونیسا تر اخیر تبع تابعی پوره ټول محدثین ټول فقها ټول علما چې څومره ټول اولیاء او جماعت تیر دی بلکې د ټول امت په دغه ټول امت کې دا څومره نامې چې ما ارتواخشتي د یو کس هم دا نظریه نه دا یو کس هم چې زب په ورځ د قیامت باندې په خپل عمل باندې جنت لازم دا اچام نه بیان کړي سیدنا ابوبکر صدیق مبارک نم دا نه دي ثابت بس هغه افضل البشر بعد الانبیاء دی یعنی حضور مبارک نه پس بهتر شخصیت ابوبکر صدیق مبارک نظریم دا نوا چې زب په خپل عمل باندې جنت لازم حلال کی د هغه یو نیکی د ټول امت د نیکیونه بهتر ده هغه یو نیکی د سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه د ټول عمر د زندګۍ د نیکیونه بهتر ده عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا نظریه نه وا نیچر ته بیان کړي چې زبا پورز د قیامت باندې په خپل نیکو اعمالو باندې جنت لازم نه دا نظریه سیدنا عثمان ابن عفان وا او نه دا نظریه سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نه دا نظریه د هغه مبارک وا نه د صحابو د بدر وا نه د صحابو احد وا تر اخر صحابی تر اخر تابعی تر اخر تبع تابعی ټول امت یو فرد پکې دا نظریه نه دا چې مونږ به قیامت په ورځ باندې په خپل نیکو اعمالو باندې جنت لزو بلکې امت ابتداء وخلا سیدنا ابوبکر صدیق نه واخلا تر اخر پوری هر امتی دا صدا هر امتی دا وینا دا چې په ورځ د قیامت باندې به مونږ شفاعت د مصطفی علیه السلام ته ګورو یعنی مونږ په رب باندې بخلای کیږو دا به د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په شفاعت باندې بخلای کیږو دویم نمبر خبر یاد ساتي په ورځ د قیامت باندې با ټول انبیاء کرام
ټول انبیاء کرام بشمول د حضور مبارک اغیبم شفاعت کا صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور سر محدثین علماء اولیاء نیکان صالحان په امت کې چې څوکم دی عام او خاص د الله په حکم باندې د الله په اذن باندې د الله په اجازه باندې مختلف خلق به شفاعت کا او هر چاله خدای پاک جل جلاله څومره کسان ورکي دا زما استا رب ته معلوم دي ډیر قسمونه ډیر افراد دا به په ورځ د قیامت باندې شفاعت کا